بسم الله الرحمن الرحیم. درې دعاګانې داسې دي د دریو کسانو چې دعاګانې خامخا قبلیږي، په کې هیڅ شک نشته. یو په هغې کې چې کوم دی پلار دی، چې د پلار دعا چې کوم دی د خپلو بچو دپاره دا ضرور قبلیږي، په دې کې هیڅ شک نشته. نو چې د پلار دعا قبلیږي نو د مور حق زیات دی، د مور هغه بهتریږي او لا قبلیږي. او چې څنګه دعا قبلیږي دغه شان بد دعا یعنې خیرې هم قبلیږي. موږ له پکار دا چې د مور او د پلار د خیرو نه ځان وساتو او د هغې نه دعاګانې واخلو. دویم دا چې کم کس مسافر دی، د کلي نه بار دی، په بار ملکونو کې دی، بل ځای کې دی او په کاروبار کوي یا بل څه کوي، خو مسافر دی، د ده دعا د مسافرۍ د وجې نه دا چې کوم دی الله تعالی قبلوي، په دې کې هم شک نشته. او درېیمه دعا چې کوم مظلوم دی، ظالم لګیا دی په بل باندې، مظلوم باندې ظلم کوي، نو دغه کس مظلوم دی، د دې دعاګانې خامخا قبلیږي. د دې درېواړو الله تعالی د دې درېواړو فریاد اوري او د دې دعاګانې قبلوي او دغه شان د دې خیرې هم قبلیږي. نو موږ له پکار دا دی چې د داسې خلکو نه دعاګانې واخلو او د خیرو نه ځان وساتو. لکه اوس پلار دی، نو پلار سره چې کوم دی موږ ښېګړې وکړو، ښه کار ورسره وکړو، خدمت یې وکړو او چېرته زمونږ د وجې نه د هغه د زړه نه آزار ونه ځي، داسې کار نه کوو، هغه خفه کوو نه، په دې وجه هغه به موږ له دعاګانې کوي، خیرې به نه کوي. او دویم مسافر، نو مسافر خو که خپل ځان له دعا کوي هم قبلیږي، او که بل د غیب دپاره دعا کوي، غایب دپاره نو هغه دعا هم قبلیږي. لکه اوس مسافر بل ځای کې دی، سړی وله موبایل باندې رنګ وکړي، دغه شان ورسره رابطه وکړي، هلکه موږ له دعاګانې کوه، دعا درله کوي او خامخا قبلیږي، یا خپل بچو دپاره کوي یا نور چا لپاره کوي، قبلیږي. او دریم د مظلومو څوک پې ظلم کوي، نو موږ له پکار ده چې دغې ګناه نه موږ ځان وساتو. هسې نه چېرته دا ظالم زه جوړ نه شم، نو که زه چېرته ظالم جوړ شم نو بیا به مظلوم زه ظلم کوم، د مظلوم دعا بد دعا به قبلیږي، او چې هغه اوس ما ته بد دعا کوي، خامخا چې زه پې ظلم کوم ما ته بد دعا کوي، نو هغه به قبلیږي، نو زه به بیا خرابېږم. بعضې خلک داسې وي چې ډېر ظالمان وي او هغوی چې کوم دی په ظاهر خو چا څوک ورته څه نشي ویلی، خو هغه کوم چې مظلومان دي هغوی ورله بد دعاګانې کوي، نو د هغه بد دعا د وجې نه دوی نیست او نابود شي. نو د خلکو د مظلوم د بد دعاګانو نه به موږ ځان ساتو، هله موږ کامیاب یو او د دې خلکو نه به دعاګانې یلو، هله موږ کامیابېږو، ورنه په دې کې بیا کامیابي ده نشته. او د دعا خو دومره لوی اثر دی چې زه تاسو ته ویلی نه شم، ډېر زیات لوی اثر دی د دعا چې کوم دی طاقت، دا بل څه نشته. نو دې کې ټول طاقت دی، ځکه په دې کې ټول طاقت دی، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر ځای کې دعا وغوښته او بد دعا یې چېرته داسې کړې نه ده، خو یو څو ځایونو کې یې کړې ده بد دعا، او د اثر شی چې یې نیست او نابود کړی دي. په دې موږ له پکار ده چې دعاګانې کوو، د بد دعا نه ځان ساتو، بل چاته خیرې نه کوو، بد دعا نه کوو. اکثر مور او پلار چې کوم دی، او خاص کر موریانې دي چې کوم دی، نو خپلو بچو ته چې کوم دی څه کوي، هغه به دعاګانې کوي، خیرې کوي، کله ناکله غوسه شي، نو دا نه یې پکار ده. دغه بعض ټایم کې هسې نه چې قبلېدو وخت یې او قبوله شوه ده، نو بیا به څه کوي، بیا به ورله ژاړي. نو پکار ده چې موږ موریانو ته دا خواست وکړو او دا ورته ووایو چې یاره د یو خپلو وړو د که غوسه هم شي، نو دې دعاګانې کوي، خیرې ورته مه کوئ. بس